مونږ خو چې کوم ټایم دی دا د 9:09 تر 5 بجو پورې دی او نن سبا ورځې لږ مونږ کې لاندې 9:04 بجو پورې مونږ ټایمینګ وي. دلته مونږ سره برث سرټیفیکیټ یعنې پیدایش سرټیفیکیټ، همدا شانتې میریج سرټیفیکیټ چې هله په نوم ویلی شي، او ډیث سرټیفیکیټ یعنې وفات سرټیفیکیټ، او چې کوم ډایورس وي یعنې طلاقنامه هغه مونږ دلته پروسس کوو. اوس خو الحمدلله ډېره زیاته اسانتیا شوې ده. لکه زه به داسې خبره وکړم چې کوم د قوم شلبار دي، نو د قوم شلبار چې څومره کونسلز دي، ویلیج کونسلز دي یا نیبرهوډ کونسلز دي، ټول آیډي مطلب اکټیو دي او هغه په خپلو کونسلو کې دا سرټیفیکیټ پروسس کولی شي. دغه نه علاوه چې کوم قوم سپوی ولې دغه آیډي هم اکټیو دي، هلته هم پروسس کولی شي. همدا شانتیا پخولو والا تقریبا 70-80% هغه آنلاین دي، هلته هم پروسس کولی شي. البته داسې خلک چې هغوی ایمرجنسي وي او هغه هلته نادر لرغلي وي، نو بیا دلته هغه سهولت مونږ ورکوو او دلته فارم مونږ ورته ډاکو. باقاعده دلته چیرمنان وي، تحصیل کونسل دی، هغه یې چې کوم دی ویریفای کوي، هغې نه بعد مونږ دغه ته پروسس کوو. د دغې نه علاوه په ټولو کونسلو کې مطلب دا شی اکټیو شوی دی. تقریبا د 70-80% چې کوم دی په خپلو کونسلو کې پروسس کېږي. په دا باندې خو د مونږ چې کوم د ویلي سکرټرانو صدر دی ګلجمال بھائی، هغه په ډېر زیات کورن کړی دی، تر دا حده پورې کور یې کړی دی چې ټي ایم او صاحب سره یې میټینګ کړی دی، همدا شانتې ایم پي اے صاحب سره او د مختلفو خلکو سره پکې میلاو شوی دی، او ویلي دي چې دا کوم ایلیګل کسان دلته ناست دي دا چې کومه د ځینې اوچات کړی شي. او مونږ باقاعده دلته یو هیلپینګ ډیسک چې مطلب هغه کاونټر وي، چې انفارمیشن کاونټر وي. دلته مونږ سره چې کوم فیس دی نارمل فیس 100 روپۍ دی، څومره خلک هم دي هغه فیس چې کوم دی 100 روپۍ ورکولی شي، خو هغې خپل ډیوریشن دی چې کوم مطلب 7 ورځو نه 21 ورځو پورې پروسس کېږي. بیا چې کله یو کس وایي چې زه ارجنټ حق کوم، مسله دومره ټایم نشته، نو 300 روپۍ فیس هم پرې ورکولی شي. دا خو یو ډپارټمنټ یو خپل پروسیجر او طریقه کار دی چې څه د نادري فیس دی، څه کونسل شیر دی او څه سیکرټري شیر دی، هغه طریقه باندې ډسټریبیوټ شي او هغه چې کوم دی په هغو هیډ کې جمع شي. بالخصوص د مونږ سره د لوکل ګورنمنټ سره چې دا کوم تړلي کورونه دي، سرټیفیکیټس وغیره دي، نو د بعد امرغه دا مونږ د غوزنانو په تر باندې خوشي کړي دي. دا لکه لږ د سړی تللی نو مونږ به ورسره پوهېدی په خاطر کې باندې غوزنانه دي چې ځینې ټینګ کې یې تشه کاغذ ترې وغواړي، نو هغه غریبانو پې بیا پوهېږي هم نه. سیول رجسټریشن رولز چې کوم دي دا یو ایکټ په تر باندې رسي، نو په دا کې خو د میډیکل هغه شته سخت هغه وي چې یاره میډیکل به کوو، خو چونکې دلته د مونږ د قبایلي ازلادو دلته داسې فیسلیټي شته نه، داسې هسپتال شته نه. که زه اوس د بوډۍ نه میډیکل له څوک لګم نو لنډې کوتل له بيسي، نو بیا چې کوم میل روشي په میل کې خو میډیکل خو غوړو ته ځکه چې دغه کسونو چا پاته چا یو ځل کارډ جوړ کړی وي او وایي چې یاره مو کارډ نشته وي به وټین دا خلک خو په دا پوهېږي نه چې یاره دا خو یو شی رجسټر دی، خو دو پیرې څي او هغه څي نو دغه نه میډیکل غوړو. او بل بالخصوص چې کومې زنانه چې د مونږ خویندې میندې دلته رسي او هغه میرج شوي وي، واده شوي وي او شناختي کارډ یې جوړې کړي نه وي، نو الریډي چې یو نیکو نمبر وړي او هغه وړي، نو مونږ له دا اندازه کېږي چې یاره دا د 18 د 18 نه پورته دو، نو هیڅ قسمه میډیکل هم د زنانو نه دی غوښتی. خو چې څوک په کارډ کې چینجز کوي هغه کوي، نو دا قانون دی چې چینجز کوي ته به هسپتال له چې میډیکل به کوي، نو دا میډیکل د پېښور پولیس لین چې کوم هسپتال دی دغه نام کېږي، او د مونږ چې کوم هیډ کوارټر هسپتال دی لنډ کوتل دغه نام کېږي. دا ټاوټس وي، دا بهارو کسون وي، خلک پوهېږي نه دغه نه ایکسټرا ډیمانډ کوي، ایکسټرا هغه کوي. نو د مونږ د ملګري سره خبره هم وکړه، دا دپاره مونږ یو پبلک هیلپینګ ډیسک نه دی دا کړی دی، ټي ایم او صاحب هم اپروول وکړی دی، ایم پي اے صاحب منې صاحب دا ټول وایي چې کوم خیر سګالې او د خیر ښېګړې کور وي مونږ به پوره سپورټ کوو. او مونږ خپل دفتر له هم ویلي دي چې یاره مونږ له داسې په ډیوټي روسټر باندې سټاف روکه د مونږ د بوډۍ تحصیل چې ډیلر سي دا ویړ کې 3 ویړ کې چې یو خو فري ډکول هم دغه کوي، د یو ټکي دو خلکو تعلیم شته نه، نو په دا باندې ته پیسې اخ کوي. او بل چې دلته په د ټي ایم اے بلډینګز کې وغیره څومره داسې سرکوري کور وي هغه وي ډاکومنټیشن وي چې په دا باندې مونږ د خلک پوهوو او په دا باندې دا ویرنس اخ کوو. نو دا خوشته خو ان شاء الله موږ به کور شروع کړی، دا ستونزې خوشته خو دا ستونزې به ان شاء الله مقابله به چې کاینډلی یو خو موږ خیبر قبایل یو، نو چې څومره دا سرټیفیکیټس وغیره دي نو دا چې میل حضرات روشي که نه نو موږ له به ډېره اسانتیا وي. نو د دغه وجه نه موږ خلکو له دا ویو چې کم از کم کوشش دا کوو چې یو 10 منټه ټایم وبوزو 20 منټه، نو چې په دا پسې موږ له سړی رسي نو موږ به هم د ستونزې نه بچو او د موږ هغه روایت به هم برقرار وي. محمود جان اوزال نوم و دلته د برث سرټیفیکټ کې مشون لپاره دا مې جوړولو اصل د عمر هم یې وتړولو بس یې وتړولم فارمن دو ډاکړو مخکې بهر مې شون ډکولو اوس زه په خپله تا ډاکړو بس له 20 منټه وشول چې بس دا یې روکړو تیاري وکړو بس یې دو چې کنسر کورې پیس ته یې ووستو نو ریشانې 100 روپۍ که خو ډېر تکلیف و بهر بیا پارن ډاکړو بیا چې ډاکټر لا یوسته و هغه نه دستخط کړه که نه
دلته هم لاسونتیا ځکه چې دلته راوړو به دغو ډاکو لپاره دلته چارمین موجود نه اوسو دلته لاندې چارمین ته د سات هېڅ تکلیف پکې نه میلو شوی دا پیغام کوم چې دلته څو ښه پاسونه کور کې تکلیف یې ته وینه پکې کوم چارمین چې ویان دلته موجود نه اوسي لاندې د سات کوي اوس دوم به دستي پارمې ته ډاکي او کمپیوټر باندې ټیپ کړي او بیا لس 8 منټه 20 منټه بس کولی کېږي ډېرېږي